بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور کفایت الله یوسفزی یو ځل بیا تاسو سره مخامخ. دغه کومه علاقه چې ده هغه جونګړه مونږ د هغې نه دا دونه فاصله کې ملګري راوختل. ماشاءالله حاجي صاحب هم همتي دی او پریدي صاحب زموږ نه ډېر بره تللی دی. پریدي صاحب څه دم دې کړی دی د هغه ځای نه چې ته زموږ نه دونه مخکې روان یې ولږه چې راځو هم دې کوم کرامات د اولیاو حق دی. دا خبره ده دا پریدي صاحب او دې ځکه په دې وجه باندې زموږ نه لا دونه اوچت دی. مونږ خو ډېر همت وکړو او لا روان یو. دا کومه ویډیو چې کوو نو دا به په مزه مزه واړه واړه پاټونو کې مونږ تاسو ته دغه کوو جوړه کوو او تاسو ته بیا ښایو. لا مونږ روان یو په الحال. پریدي صاحب له ځان راورسو او ډېر واقعي چې لږ راختلي یو که دغه لار پکې تاسو ته ښکاري ډېر اوچت ځای ته راغلي یو. بس ډېر معمولي ځای دغه ماین ته پاتې دی. معمولي خو چې ښکاري خو ډېر زیات دی. پریدي ما ته زه خو په دې یارېږم او هغه ماین دی بلکل دا خو هغه ځای نه نه ښکارېده. بلکل پریدي صاحب ما سره خو ستا راختو دونه غم نه سانه چې راته کوزېدو غم دی. دا به څه کوو؟ بس څنګه چې تاسو په راختو باندې حیران دي داسې به انشاءالله په کوزېدو هم حیران شو. ما تا ته وختي وویل چې لکه کرامات د اولیاو حق د اولیاو حق دی. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا پریدي صاحب حوصلې راته ښکاري د دې غرونو نه بلند دي د دې وخت کې ځکه چې غر به لاندې پاتې شي او پریدي صاحب به تېبره لاړ شي نو دا بلند شي دا حوصلې کم دې سر ته به داسې مونږ خیږو. حمید حاجي صاحب ولاړ دی دقه کم سر چې دی دغې باندې ماین دی. هغه ماین ته د ختو مونږ کوشش کوو. د کویلې ماین دی. پریدي صاحب یو ځل بیا په دمه شو خو دمه یې حق ځکه ده چې دا تاسو کتلی شئ چې پریدي صاحب څونه بره راختلی دی. دا تاسو وګورئ څونه حاجي صاحب تقریبا 3,500 فوټ دې وخت کې د بلندي ده چې راختلی دی. دا هغه لار ده چې بیا داسې مخکې تېره شوې ده او دا سره نورې علاقې دي. نو ها پریدي صاحب چې دی نو دې وخت کې د شاهین نه اوچت دی تقریبا ځکه چې واقعي هغه ټپس دی که شاهین دی هر څه شی چې دی نو هغه دونه دغه کې په هوا کې دی چې مونږ ته کافي اوچت دی ځکه چې مونږ ته د هغه بره سایډ ښکاري. د وزرو کم اوچت طرف چې دی نو هغه مونږ ته د هغه ښکاري. او بالاخر مونږ پریدي صاحب حاجي صاحب مونږ ټول ملګري د کویلې هغه کان ته راورسېدو کوم ځای ته چې مونږ راتلو بلکې د دې نه بره هم بیا دغه دی بل کان دی زمونږ خو ټارګېټ هغه و مونږ به هغې ته ځان رسوو خو دا هم د کویلې یو کان دی. دلته د حیرانتیا خبره ده چې دا هر څه را رسول دا د انسان د بس خبره نه ده ځکه چې مونږ تقریبا د 5,000 فوټ په بلندۍ باندې دې وخت کې په دغه کې یو او زمونږ هغه ډیره چې کوم مونږ د دې نه راختلي وو تاسو کتلی شئ دا تقریبا د 5,000 فوټ نه زیات جوړېږي. حاجي صاحب دا به 5,000 فوټ نه زیات جوړېږي 6-7,000 فوټ کې تقریبا دا زیات دی. پریدي صاحب راورسېده ماشاءالله او جرني پریدي صاحب برابر کړه تقریبا. دا د حیرانتیا خبره ده. زه اپریشیټ کوم دا ملګري چې دوی دلته کې کارونه کوي او دا تاسو وګورئ
دا کومې پاټلۍ چې او دا انجن دلته راخېجول ډېره غټه خبره. السلام علیکم، څنګه یې وروره؟ دا د دې انجن په زور باندې دا پایه تاویږي. دا د دې ډرایور دی د غر په سر باندې، او دا هغه کان دی. زه کوشش کوم چې صرف دا نه ور نږدې شم. دا دننه یو لوی کان دی، دې ته مزدوران ځي، او دا د هغې د بلور مشینان دي چې کوم وختي هغه منیجر صاحب خبره کوله چې دا هغې له هوا ورکوي. د دې په زور باندې دا چې دی نو دې کویله راخېجئ. دا د کویلې هغه بوجۍ راوختې کم چې هلته مزدوران په هغې کې کار کوي. او ماشاءالله ماشاءالله دا د هغې مزدورانو محنت دی. استاد جي دا راته ووایه، السلام علیکم، تاسو سره ما یو ځل دوه سلام وکړل، خو دا راته ووایه چې دا تقریبا څونه لرې نه دا شی راغی؟ دا تقریبا 500 فوټ کې لاندې پاتې کېږي. 500 فوټ کې لاندې دی. ها 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 هغې ته لاندې مزدوران کوشي دي او پکې کارونه کوي. ماشاءالله دا د عوامو ته واضحه وي چې د یو څو مزدورانو هغه همت چې هغوی دې وخت کې د غر په یو سوړه کې تقریبا 500-600 فوټ لاندې تللي دي، او هغوی چې کوم همت وکړو دا څیزونه راخېجئ. په دې باندې د پاکستان ټولې کارخانې او معیشت تقریبا رواني، او موږ ته په صفا سوتره دغه باندې پلیټ فارم باندې او صفا سوتره څیزونه موږ ته میلاویږي. چې د کومو کارخانو نه وځي نو هغې کې دا د هغوی دا محنت شامل وي. دا په دې وښو کې رنګارنګ پتنګان دا وګورئ، خدای پاک کوم تخلیق کړی دی. تاسو کتی شئ، یو عجیبه غوندې کې د دې رنګ دی، او دا د غر په سر باندې خیمه، د هغې مخې ته کټونه. غر ته چې ګورې نو هماغه نه اوچت بیا هم ښکاري سانه چې موږ ته د هغه لرې ځای نه ښکارېده. تقریبا د 7000 فوټ په بلندۍ باندې دې وخت کې موږ د در ادمخیل په غرونو باندې موجود یو، په هغې د پاسه باندې دا د کویلې کان، او دا ځای چې دی نو دا د ملګرو یو تلو غوندې جوړ کړی دی، کوم کې چې د باران اوبه جمع شي نه دې نه یو ښایسته تلو جوړ شي. فلحال باران چونکې دونه زیات نه دی شوی نو دې کې څه خاص اوبه نه دي جمع شوي. او دا هغه علاقې دي کوم ته چې مونږ په کم باندې راتېر شو، او دا هغه د کان نه چې کومه کویله لاړه شي نو هغه دلته کې بیا پراته وي، او د دې ځای نه بیا د غټو ګاډو په ذریعه باندې مختلفو علاقو ته، مختلفو ښارونو ته، مختلفو کارخانو ته بیا هغه منتقل کیږي، او هغه بیا په هغې کې استعمالیږي. نو دې وخت کې مونږ دا ډومبې د کویلې کانو چې مونږ ورته راورسېدو، د دې نه بره دغه غر څوکې نه چې راتاو شي نو هغه د کویلې کانو کوم چې مونږ تاسو ته ډومبې ښودلو نو هغې ته لا اوس هم ډېره فاصله ده. دا جرس چې تاسو وینئ د دې دا چې کوم تقریبا 500-600 فوټ کې لاندې کوم مزدوران دي، دا د هغوی یو ساین دی چې کله هغوی دا پړې راکاږي او دا جرس وغږېږي نو دا کوم ملګری چې ناست دی دی بیا انجن سټارټ کي، او د دې انجن په زور باندې تاسو چې وختي څنګه ولیدل نو دا دغه هغه کوم وزن چې دی د کویلې هغه بیا بر راوخېږي. دا کمپریسر د څه لپاره استعمالیږي؟ هغه ورور چې کوم چلی ها 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 دا چې کوم دننه هغوی د ورور په ذریعه باندې هغه هیلتي چې کوم غټ ډریل وي نو هغه چونکې د هوا په ذریعه باندې چلیږي نو دا د هغې دپاره یو کمپریسر دی چې دا دلته لګېدلی دی، دا اټومیټک دی چې کله د دې ټینکو نه هوا خالی شي نو دی ورته بیا چالو شي او دوباره بیا هغوی ته دغه ورکوي. دې نه علاوه دا جنریټر دی د بجلی، دې دوی ته بجلي جوړوي او د هغه بجلی تارونه چې کوم دي نو هغه دننه تللي دي او هغوی ته هلته په هغې باندې
بلپونه لګېدلي په سورنګ کې هغوی ته رڼا جوړه شي. دې نه علاوه دا وګورئ دا باترومونه دي د غر په سر باندې د دوی د حاجت دپاره د دوی د لامبلو دپاره چونکې د ګرمۍ موسم شروع شي په دې بارانونو د وجې نه یو بوټی هغه ګرمي په شا ده ګنې نو دا مزدوران چې دننه کم کار کوي نو هلته کې دا بلورونه خو چونکې هغوی له هوا ورکوي اکسیجن ورکوي هوا ورکوي خو بیا هم په هغې کې دونه ګرمي وي چې هغوی د خولو جب جب وي او په هغه خولو کې هغوی کارونه کوي لګیا وي نو بیا چې راوخیږي نو هغوی د خپل ځان د ریفریش لپاره او لږ ځان ښه کولو لپاره لاړ شي ولامبي راولامبي نو هغې سره یو بوټی بیا تازه شي. دغه شان دا د اوبو لاینونه هم هغوی ته تللي دي دا بعضې پایپونه چې دي دا تاسو وینئ دا د اوبو او د هوا لاینونه دي چې هغوی ته تللي دي. کله چې د باران اوبه په دې کې جمع شي نو لاندې دوی بیا موټرې ولګوي او د هغې موټرو په ذریعه باندې بیا چې دی نو دوی ته دغه راخیږي هغه اوبه هغوی راوباسي او بیا د هغې نه پس خټې مټې هم راوباسي. وختي تاسو ولیدل کومې بوجنګړۍ چې راوختې اډه کې دا چې کومې پرتې دي دا ټول هغه خټه ده د کویلې چې دوی دغه کړي. دا د دوی یو مینټننس شاپ دی ورکشاپ دی چې په دې کې دوی سره هغه اوزار پراته دي اره شوه بیلټونه شو پایپونه شو د هوا مشینان شو بلورونه او دغه شان بیټري سیلز شو دا هغه بیټرۍ دي چې کوم هغوی سر ته اچولي او رڼا پې ورته کوي. دغه شان سلیکټډ ټولز دي دغه شان دوی سره دا ډیزلې پرتې وي دا کوم انجنې چې سانه چلیږي دا ټولې په دې ډیزلو په ذریعه باندې چلیږي. دا د دوی یو ډېر غټ محنت وي چې هغه زما او ستا ته اسانتیا جوړوي او دا هغه خټه ده چې کومه دوی راوباسي نو بس د زمونږ په هر یو سهولت کې د دې مزدورانو محنت او د دې مزدورانو خپله شامله ده. دا کومه خټه چې راوخته کومه چې فالتو خټه ده زیاتي هغه دا ملګرې هم ډرایوینګ کوي د انجن او هم دې دا خټه چې دی نو دغه کوي او بوجۍ ته واپس تشوي دا تشي بوجۍ چې نو دوی بیا دوباره دغه ته غورځوي لاندې ریل په ذریعه باندې کومه پاټلی چې جوړه ده د هغې په ذریعه باندې دوی دا خټه چې دی نو هغه بوجۍ دوباره هغوی ته لیږي او هغوی بیا دا خټه واپس درکوي. دا فالتو خټه ده دا د دوی په کار نه راځي کوم چې د باران اوبو سره دا خټه جوړه شوې ده دا هغه خټه. ها تا نه موږ یو ځل معلومات هم کړل خو دا یو معلومات را لراکه جرس حوالې سره تاسو وی چیرې دا د دې خپل نخې دي هغه نخې څه دي؟ یو دا چې کله موږ په ښکته پرېږدو نو 2 اشارې کې وشي بیا موږ په ښکته پرېږدو د یوې اشارې سره بیا وردو او چې کله 3 اشارې وشي نو بیا لوټ وي مثال بیا هغه راکش کوو پورته 4 اشارو سره مثال بیا پکې کسان ناست وي سورلی مثال او چې 15 اشارې وشي نو بیا څه ایمرجنسي وي یا بجلی 6 اشارې وشي بیا د بجلی اشارې دي چې بجلی را پرېږده یا پکې ولګوه او چې له پاسه نه موږ داسې اشارې کوو نو بیا ورله پرې پیپ باندې اشارې وکړو چې بس یا ټیله را پرېږده یا تره وخېږده بس هغو داسې رابطه وکړي بعضې مینونو کې داسې وي چې هغې کې انټرکام لګېدلی او بس ښکته هم انټرکام وي خو هغې کې دا مسله وي چې هغه په لارې نه شي کوی که نه نو دا اشاره خو دې دپاره چې دا بس څونه مین تله وي بس هم په هغې نه ماشاءالله دا د دوی د رابطې طریقې وي چې دا جرس یو ځل وخوځي نو یو مطلب وي چې 2 ځله وخوځي بل مطلب وي دغه شان تر د 8 مختلفو خوځېدو سره د دوی مختلفې نښې وي او ما له دوی نه دا تپوس هم وکړه چې ته ورته څه ویل غواړې نو بیا څه کې نو دوی وی چې یاره د بلور دا کم پایپ چې تللی دی دا پایپ چې کم تللی دی نو دې له چې دې داسې یو څو ځله داسې کي نو دا هلته کې په هوا کې هغوی ته هغه شان آواز راشي نو هغوی بیا پیشي چې یاره هغه هم څه ویل غواړي نو دوی په دې طریقې سره د یو بل هغه رابطې وي دا د خاموش زبان رابطې دي کوم چې تقریبا د 15 فوټو پورې لاندې سورنګ کې کم مزدوران
وینو هغوی سره دوی په دې قسمه باندې دا خپلې خبرې اترې کوي او دا مزدوران چې رسار یو ځل کوشي نو دوی بیا واپسې کې مازدیګر څه ته ماښام خو انشاءالله راخیږي بیا ماسپښین راوخېږو داسې مانځه ټایم کې چای ټیکاله وکړو او بس چې بیا ورکوشي بیا 4-5 بجې بیا راوخېږو بس د چوټۍ ټیم یې بس بیا دغه بیا د دوی د چوټۍ واپسي ټایم وي په دې غرونو کې خدای پاک مختلف معدنیاتو دغه کړي دي ایښودي دي د انسان دغه په ادا وګوره دا یو بل سورنګ دی غالبا دلته کې چا کوشش کړی دی خو دې کې راته ښکاري ډېر زیات د کویلې ساسرات نو هسې توروال پکې شته نو بیا یې پرېښې دي او که تاسو وګورئ نو دا لاره چې کومه کوشوې ده نو دلته کې د کویلې یو کان دی تاسو ته په نظر راځي دې ته وګورئ نو او د دې نه علاوه بیا تاسو وګورئ نو باقاعده یو کان د کویلې دقه دی دا چې لوګي ته نری خیږي انجن پکې چالو دی او بیا وګورئ نو دا یو روډ داسې ختلی دی که په نظر پکې راځي او په دې باندې ښه غټ ګاډي لوډ ګاډي که تاسو ته په نظر زما موبایل راوستی شي نو دغه لوډ ګاډي هم ولاړ دي غټ ګاډي پکې ښکاري او دا روډ داسې تللی دی نو بیا تقریبا 3-4 قانونه چې دي نو هغه هم دي او تر هغه سره پورې دا لوډ ګاډي خیږي هغه خواته هم هغه مزدې ولاړي وړې مزدې چې کومي نو هغوی بای روډ باقاعده بیا کویله دې ځای نه کوزوي کم ځایونو ته چې د روډ جوړولو هغه دغه نه برابرېږي نو هلته دوی بیا لفټونه لګولي دي او په لفټونو باندې بیا دوی هغه کویله لاندې راکوزوي د بره نه تقریبا د لږ مونږ چې کوم دغه ته ختل غوښتلو کوم د کویلې کان ته نو هغه مزید د دې ځای نه یو 2000 فوټ بلندۍ کې دي نو ټوټل تقریبا 9-10 هزار فوټ جوړیږي چې په هغې باندې هلته کې بیا هغه د کویلې کان دی خو هغې هلته کې یو پوټې ختل نور هم ګران دي نو د دې د وجې نه مونږ دا دلته کې 7-8 هزار فوټ بلندۍ باندې چې کوم د کویلې کانو بس مونږ دې ځای پورې راوختو زمونږ بره د غر نه د واپسۍ عمل چالو شو خو بل طرف ته چې مونږ ښودلي وو چې یاره باقاعده لار جوړه شوې ده ګاډي پې خیږي نو ملګرو وی چې یاره د دې طرف نه درپسې ګاډي راولو او په ګاډي کې به کوشئ نو دا ټول هغه د لارو حساب کتاب دی او مونږ چې دی نو اوس واپسي شروع شوه دا نور قانونه دي ځای په ځای باندې په دې طرف باندې وعلیکم السلام السلام علیکم نو دا دلته کې ډرنګونه دي د کویلې معدنیاتو او په یو غټه سطح باندې ډېر غټ مزدور په دې کې لګیا دی کار کوي دا کوم مطالبات چې په نورو ویډیوګانو کې یا په دې کې څه لږ ډېر وشو د حکومت نه د مزدورانو د فلاح بهبود دپاره نو هغه د دوی جایز مطالبات دي که تاسو ګورئ نو دا ډېر په غټه سطح باندې دلته مزدور دی او د هغوی حق جوړیږي نو ګورئ تاسو چې هغوی ته حکومت هم سهولیات ورکړي زموږ دپاره یو انډسټریل ایریا ده خو دې حکومت دې حالت ته څه سوچ نه کوي څه فکر نه کوي ویلې ځکه دوی داسې دغه کوي دې لا په فوري توګه باندې د توجه ورکولو ضرورت دی دا وګورئ دا اسانه غټ مقدار کې دلته چې دی نو کویله راځي او هغه بیا فیکټرو ته ځي استعمالیږي او په زرګونو مزدورانو دې سره واسطه ده او د هغوی د کور چولې چې دی نو په دې باندې بلیږي او تقریبا بالاخر مونږه دا ځان سره والا حسنین مونږه تقریبا چې دا 20 منټ مسلسل په ګاډي کې د مسافات نه پس خپل ځای ته ورسېدو دغه هغه جونګړه ده که تاسو ته ښکاري
او په دې ګاډي کې السلام علیکم دې مرګري مونږه واپس راوړو شو افریدي صاحب مونږه چې کوم یو ریپورت جوړاو هغه پاکستانو کې هغه دا چې لکه مونږه غر ته لاړو او هلته کې ماینز وکتل د هغوی معلومات هم واخیستل د هغوی مسایل هم معلوم کړل او بیا چې دی نو واپس مونږه د ګاډي په ذریعه باندې مونږ تقریبا په باندې یو غنټه کې ختلی وو بالکل او د 20 منټو په مسافت باندې مونږ په ګاډي کې د لار په ذریعه باندې راکوشو مړه دا خو ته مونږ سره دوکه نه کړه پردي صاحب ځکه چې مونږ به اوس هغه ځای ته بیا خیچو خو موږ انجوای کوو که نه او ډېر ښکلی ځای دی او ډېر بهترین لوکیشن دی نورو ملګرو ته هم وایو چې انشاءالله تاسو راشئ او دې ځای کې دا علاقه وګورئ زمونږ نور صحافیان ملګري دوستان دي او د دې ځای ویزټ دې وکړي دا کوم نوی ماین چې د جمشید جي صاحب په دغه کې جوړیږي د هغې دپاره دا سیټینګ روان دی هغه چې تاسو وینئ کوم که زما موبایل تاسو ته سلک ډېر خولی شي دغه کوم ماین چې و دې ته مونږ ختلي وو او د هغه ځای نه په بیک سایډ باندې مونږ د ګاډي په ذریعه باندې واپس رالو اوس چې دی نو مونږ به واپس خپل دغه ځای ته خیږو کوم چې تاسو ته لږ ډېر په دې ذریعه باندې تاسو ته لږ ډېر شو کېږي دا دلته مونږ واپس انشاءالله اوس بیا خیږو دا هغه ځای چې کوم ځای کې پکې مونږ شپه کړې وه نو تر دې وخته پورې او تر دې ریپورټه پورې ستاسو ملګرتیا مو وکړه زموږ ملګرتیا وکړه موږ ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان Para